السلام علیکم. امید دی تاسو به ټول روغ جوړ وي. نن د ویډیو به تاسو ته زه د هاضمې چې کوم د سیستم دی د معدې وره دې باره کې کومه. لکه انسان سیستم تاسو باندې کله په باندې پوه شي نو تاسو ته بیماریانو باره کې پوهې کولی لږ ارزانه شي. لکه مخکې ما تاسو ته د زړه بیماریانو باره کې څو ویډیو کړي وې، هارټ اټیک باره کې. مخکې ما یو ویډیو کړی و د زړه باره کې چې زړه څنګه کار کوي. نو نن لکه تاسو ته پته ده د هاضمې سیستم څومره ضروري دی. انسان ته بنیادي چې کوم خوراک، اوبه، اکسیجن بغیر انسان نشي پاتې کېدی. نو هاضمې سیستم چې اکثر خولې نه شروع کېږي، خوراک اول خولې ته راشي، په خوله کې چې کومه دي غاښونه دي دې په ذریعه سره دلته نور لیاړې چې کومې دي نور انزایم وي دې په ذریعه سره خوراک وړې ټوکړې کې تقسیم شي. بیا دا حلق چې کومه دي په ذریعه باندې راشي. دلته چې کوم د خوراک یو واټه نلۍ ده، ته موږ وایي اسوفیګس، په هغه ذریعه سره بیا دلته معده ده، معدې ته راشي. په معدې کې نور چې کومه دي مختلف جوسونه، انزایمز وي، تیزاب اسید ورته وایي موږ HCl، دې ذریعه سره خوراک نور هم وړې وړې ټوکړې کې تقسیم شي، ډایجیشن یې وشي. دا چې کوم لږ پاتې شي هغه بیا د وړې کولمې په ذریعه سره نور مخکې لاړ شي. یو وړې کولمې درې حصې دي، یو ډیوډینم دی، یو جیجینم دی، یو ایلیم دی. وړې کولمې سره نه چې کومه دي د خوراک چې کومه دي هغه جذب شي، هلته وړوکي رګونه وي وینه کې. نو چې کوم اجزا دي د خوراک والا موږ پره ضروري دي، پروټین، کاربوهایډریټس، ویټامین، منرالز، فیټس، دغه ټول چې کومه دي د وړې کولمې ذریعه سره وینې ته لاړ شي. انسان ته موږ ته چې کومه انرژي ملاویږي، خوراک موږ کار کوو هغه په دې خوراک نه ملاویږي د وړې کولمې په ذریعه سره. چې کوم خوراک پاتې شي د وړې کولمې نه مخکې به لاړ شي غټې کولمې ته، چې کوم انډایجسټ موږ ورته وایي، یا چې کوم آخري فالتو خوراک پاتې شي بیا غوټه کولمې سره په ذریعه سره مخکې لاړ شي، چې کوم ریکټم ورته وایي، اینس ته مطلب بهر ته چې کوم بیا موږ فیسز ورته وایو، چې کوم ګند پاتې شي هغه بیا د غټې متیازې په لار باندې بهر ته لاړ شي. نو دا یاد ساتئ چې د چې کوم خوراک جذب کېږي دا په وړې کولمې کې جذب کېږي، دا چې کوم خوله کې او په معدې کې دا اکثر دې کې خوراک نرم شي، ټوکرې ټوکرې شي. او دا پوره یو سیستم دی. زه تاسو ته دا ډایګرام باندې کوم تاسو په ډایګرام باندې څنګه دا هغه دی. اگر دا تاسو وګورئ د خولې نه خوراک راځي، دا دغه پایپ دی چې کوم د خوراکونه پایپ دی، اسوفیګس ورته وایي. دغه معده ده، معدې ته راشي، بیا معدې نه دغه ډیوډینم دی، دغه اولي حصه ده چې کوم ډیوډینم ورته وایي، بیا جیجینم، دا چې کومه د وړې کولمې دي دې ذریعه سره خوراک راشي، جذب شي، بیا د غټې کولمې ته راشي. دا غټه کولمه ده، دلته سیکم وایي. دغه یو حصه ده اسینډینګ کولون، دا یو ټرانسفر کولون دی، دویمه حصه ده. دا درېمه حصه ته موږ ډیسینډینګ کولون وایي، دا غټه کولمه ده. په دې کې چې کومه اوبه پاتې شوي وي هغه نه جذب شي، او نور چې کوم خوراک دی چې کوم ورته وایي فیسز، غټې متیازې چې کوم ورته وایي، د غټې متیازې په ذریعه سره هغه بیا بهر ته لاړ شي. دا چې کوم غټ پایپ راغلی دی خوراک والا، دا دلته چې کله معدې ته انټر کېږي دلته یو وال وي، دا چې کله خوراک راځي دا وال کولاو شي، او چې کله خوراک راشي بیا دا بند شي، د خوراک بیا بره نه راځي. په دغه رنګ د معدې نه چې د وړې کولمې ته راځي دلته یو وال دی، چې کله د خوراک لاندې راځي دا کولاو شي، او چې کله لاړ شي لاندې وړې کولمې ته بیا د خوراک بره نه راځي، دغه وال بیا بند شي. دغه دوه والونه دي. دغه مخکې تاسو زه بیماریانو چې کله وایم بیا تاسو ځینې بیماریانو چې دغه وال کمزوری شي نو معدې ته چې کوم تیزاب دی بره راځي، تاسو چې کوم معدې کې هغه جرل چې کوم کېږي. دې وجه نه دغه ویډیو ضروري ده تاسو ځان پرې پوه کړئ. مهرباني.